بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به خبرې کو په دغه وطن سټوډیو کې ونن خبرې کو په ډېر زیات اهمه موضوع باندې کوم چې زموږ د اوسنۍ معاشرې سره چې دی هغه ډېر زیات تعلق ساتي. خبرې وکړو نن په نوې نسل باندې خبرې کو دغه ځوانانو باندې بنن خبرې کو چې ځوانان په کم طرف باندې روان دي او د همیشه لپاره په پروګرام کې مثلا یو ډېر زیات زموږ یو استاد چې دی هغه ما سره په پروګرام کې موجود دي. زموږ یو مشر خبريال چې دی هغه موږ سره پروګرام کې موجود دی. موږ سره موجود دي په پروګرام کې جاوید محمود صاحب چې دی هغه موږ سره پروګرام کې موجود دي. خبرې ورسره کوو. دوی هو جي ستاسو ډېر زیاته مننه کوم د وخت راکولو. څه ګوره جي نظر ساتئ چونکې تاسو په معاشره باندې ښه کافي نظر ساتئ. نوی نسل په کم روان دی موږ وګورو په موبایل سایټ باندې موږ وګورو ټیک ټاک په سایټ باندې وګورو ډېر زیات واقعیات چې مه اعتراضي که داسې موږ د نشو په سایټ باندې وګورو په نشو کې هم د ځوانان چې ډېر زیات ککړ دي د ون ویلینګ په وګورو هغه هم ډېر زیات ککړ دي. څه نظر تاسو ساتئ؟ ګوره د ځوان کول باره کې بس دا ووایم که نه چې ځوان کول ابتدا د کله نه کېږي. د تعلیم چې خلک مونږ بس عموما واړه سکول کې داخل کړو هغې نه بیا دغه شو مونږ وایو بس د تربیت هم روان تعلیم او تربیت روان دی. بنیادي شی چې دی د ځوان کول لپاره تعلیم دی هغې سره سره تربیت دی. د تعلیم نه ضروري چې دی تربیت دی چې یو ماشوم تربیت څه یو شي ستا معاشره به عالي ټیک کېږي. دې نه ته اندازه دا ولګوه ګوره د ون ویلینګ او د منشیاتو دغه خبرې خو وروسته کوو. د معاشري تشکیل به وګورو. کله چې د یو ماشوم تربیت وشي او هغې سره تعلیم وي نو دا ماشوم به کامیاب وي په مستقبل کې. د ده خپل مستقبل هم روښانه وي او معاشره به هم ورسره روښانه وي. معاشره به صحیح روانه وي. کله چې یو ماشوم که ډېر لوی تعلیم یې وکړ د پي ایچ ډي وکړي سی ایس ایس ټول ښه تعلیمونه دي وکړي ښه ډګری به ورسره وي په ښه پوسټونو باندې بلکې تر دې حده پورې چې دی به ډاکټر او انجینیر او یو لوی دغه به هم ترې جوړ شي خو معاشره به ستا ټیک نه شي. د هغې وجه دا ده یو ماشوم تربیت صحیح نه شي هغه سره احساس نشته. تربیت به تا کې احساس راولي. تربیت به تا له دا شعور درکوي چې د مشر څه حیثیت دی د هغه څنګه هغه سره څنګه رویه پکار ده کشر سره څنګه پکار ده ګاونډ سره څنګه پکار ده معاشره کې څنګه رول پکار دی دا کول. نو چې ته تربیت صحیح شوي نو ستا تعلیم په ځای راغی ستا معاشره به ټیک رواني. که نه یو آسان مثال در کوم یو سړي تربیت صحیح نه وي شوی هغه به صرف تعلیم کړی دی ډېر لوی ډګری هم اخیستی دی هغه ډاکټر دی یا یو لوی پوسټ باندې مثال په طور یو ډاکټر به موږ وایو یو لوی سرجن دی ډاکټر دی نو هغه له چې ته لاړ شي هغه سره خو هغه احساس بیا نه وي او هغه تربیت نه وي شوی چې غریب مال راځي څنګه به ورسره زه ټایم تېروم زه به ورسره څنګه رویه به زما او څنګه به زه هغه سره دغه کوم څونه به هغه سره هیلپ کوم ریلیف ورکوم. بیا هغه خو دا خیال وي چې ما دا تعلیم کړی دی ما دې دپاره کړی دی چې زما کمې پیسې لګېدلي په ځان یا د خاندان چې زه هغه واپس ریکور کړم. هغه سره به دا احساس نه وي چې دا مال غریب راغی د ده به د سره به یا دونه پیسې وي یا به نه هماغه چې به یې ډیل کوي څنګه چې یو مالدار کس ډیل کوي. د دې په نسبت که د یو کس تربیت صحیح طریقې سره شوي مور پلار ولې صحیح تربیت ورکړي استاد ولې ورکړي ممبر نه هغه دی زده کړي. ګوره معاشرې په تشکیل کې درې څیزه ضروري دي زما په خیال زما په نظر کې سکول مدرسه او د جومات ممبر دا چې دي که نه دا درې واړه د معاشرې په تشکیل کې ضروري دي. دا به ستا معاشره جوړوي. نو چې کله تربیت صحیح وي د ماشوم د وخت نه تربیت وشي هغه له دا احساس ورکړي چې په معاشره کې به څنګه ژوند تېروي. دا ته جی مو وایي چونکې تربیت خالص هم بالکل یقینا چې دا تربیت نه غیر چې دی هیڅ کوم نشي کېدی. د تعلیم نه زیات تربیت چې دی هغه زما په خیال چې ډېر زیات اهم دی. تربیت کې کوم ځای کې د مور پلار نه والدین نه کوم ځای کې دا غلطي وشي چې ماشوم د هغې کوم زوی وي بچې وي هغه په غلط لار باندې لاړ شي. ګوره دا غلط دغه کې شي دی په غلط فهمۍ کې مبتلا شي. غلط فهمۍ کې دا شي چې دی وایي یاره موږ ماشوم په یو ښه سکول کې داخل کړ بس دا په استاد باندې ټول ذمهواري ور واچوي چېرې بس دې سکول ته ځي راځي بس د تربیت او تعلیم به هم حاصلوي او د تربیت به هم کېږي. حالانکې د ماشوم خو زه استاد ذمه دار ځکه زیات نه ګڼم چې د هغه لږ وخت په سکول کې وي زیات وخت په ده په کور کې وي. بالخصوص د پلار ذمه داري دا جوړېږي. خلک مور ډېره ذمه داره ګڼي خو زه پلار ډېر ذمه دار ګڼم ځکه چې زمونږ کوم معاشره نو په دې کې میندې خو په کورونو کې ناست دي پلار له پکار وي چې دی په خپل بچي نظر ساتي چا دی څنګه استعمال کوي د موبایل استعمال دی څنګه کوي د لکه ما ګاډۍ یا موټر سایکل اخیستې هغې څنګه دی استعمال کوي مونږ ګورو که نه په دې روټونو باندې
ون ویلینګ کې د ځوان بالکل. پول چې کوم دی په یو پایه باندې به ګرځي د موټرسایکل نه به سلینسر وکړي بالکل ښه په موبایل باندې به ټنټري به په غوږونو کې ورکړي په سړک به رواني ګانې به اوري ټیک ټاک یې به ګوري سوشل میډیا زه دا نه یم چې دې استعمال نه کړي د هر یو شي استعمال پکار د هر یو کار دپاره خپل ټیم وي چې ستا د سټډي دپاره خپل ټیم وي چې یو ماشوم دی چې دا د سکول نه راشي چې لومړی ته نه مور پلار دا تپوس وکړي چې تا لی څه هوم ورک درکړی ته به څه کوې د هغه دپاره هغه هر یو ماشوم زه وایم چې که دی فرض کړه روزانه دی ګینټه سټډي کوي نو هم دی به ښه مارک سره پاس کېږي صحیح دا ته چې ووایې موږ دا خبرو کوو د سوشل میډیا استعمال وګورو ځوانان زموږ سوشل میډیا استعمالي غلط استعمالي زما په خیال ځکه چې که ټیک ټاک استعمالي بالکل ټیک ټاک استعمال کړو په سمه طریقه تېره ورځ خو په صوابۍ کې دغسې واقعه راغلی چې ماشوم په خپله تماچه باندې هغه ټیک ټاک ویډیو جوړول هغې سره هم هغه په سا ورکړې ده مړ شوی دی نو څه نظر ساتئ دې کې هم د والدینو کردار شته که نشته دې کې ګوره د والدین دې کې یوازې والدین قصوروار نه دي دې کې د استاد هم کردار شته او دې کې زمونږ د جومات د ممبر هم کردار شته ځکه چې دغه هم یو دغه دي خلک اوري که نه هم دی خلک دغه کوي دا وي د دې دپاره چې خلک دا معاشره په صحیح اړخ روانه شي صرف دا نه په سکول کې د یو ماشوم صرف دا نه دي پکار چې زه صرف هغه سره به د کورس مطابق لګیا یم چې کورس کې څه دي زه به ورته هغه یم په هر سکول کې زما په نظر په هر سکول کې یو پیریډ دا پکار دی لکه خیال دې کړي که نه مختلف پیریډونه وي د ډرایینګ دپاره وي پکې د پي ټي دپاره وي بالکل یو پیریډ داسې پکار دی چې هغه د کورس نه علاوه وي چې په هغې کې ته اخلاقي تربیت ورکوې چې په معاشره کې به ته څنګه وخت تېروې په کور کې به ستا رویه څنګه وي ستا ناسته پاسته به څنګه وي ته به څنګه مشر مخکې به څنګه الفاظ استعمالوې د کشر سره به څنګه رویه وي ستا نو چې دا ټول وي مور پلار سره به ستا څنګه رویه او استاد سره ګوره معاشره چې جوړېږي نو دا علي جوړېږي دا دی چې ته چاله قدر او احترام ورکړي تا ته به قدر او احترام میلاوېږي دا بس بالکل هماغه شی دی چې څنګه ته یو بال په دیوال ولو په تا واپس راځي نو چې ته څنګه ستا رویه وي هغسې به معاشره تا سره وي دا ته چې موږ وایو تعلیمي ادارې موږ وګورو په هغې کې هم دا زیاتره ځوانان چې دي دا هاسټل ته لاړ شي یونیورسټو ته لاړ شي هلته کې هم دوی په نشه کې کږړ شي نو آیا دلته کې چونکې والدین خدای سره نه وي په هاسټل کې وي دا خپل تربیت چې چونکې کوم د کور نه ملو شوي خو دای کې د انتظامي څه کار شته که نشته ګوره کله چې ماشوم لسم پاس کړي یا لسمه پورې د وخت د سره که موږ د تعلیم وګورو تعلیمي نظام زموږ ټیک نه دی په یو صورت هم هغې ته دغه ځای کې خو زه ذمه دار چې ګڼم نو خپل حکومت ګڼم زموږ حکومتونه وخت سره که ته وګوره نو زموږ تعلیمي نظام ته ته وګوره که نه پوزیشن کم خلک علي هغه خلک پوزیشن علي کم چې په پرایویټ ادارو کې دي سرکاري ادارو کې به ته پوزیشن هولډر نه وي زیاتره پرایویټ ادارو کې نو زموږ نظام هلته نه خراب داسې د دې اصل وجوهات څه دي وجوهات د دې دا دي چې دلته د هغې خپل خیالونه وي د ګورنمنټ سکول خپل خیالونه وي ته دا میکس کېنوه زموږ فرض که شفاف تعلیمي نظام و نو به داسې نو د پرایویټ سکول حال دې بیلي هغې باندې دلته کې هغې ته ریلیف میلاوېږي هغې باندې هغه سختي وي هغې باندې هغه ټینشن وي سرکاري سکول کې خو په ماشوم باندې دومره دبه وي چې هغه دې سره تاسو دې ته دا یو خبره هم درم که تاسو په نظر کې وي کوم ځای کې چې کله د ایټا یا ای ټي ایس وغیرہ کوم ټیسټونه کېږي چې کوم بالکل صاف او شفاف وي که نه په هغې کې سرکاري چې کوم بالکل زه به ووایم چې پوزیشن هم دي اخیستي هغه هلته په ټاپ راځي دا ټیک خبره بالکل دا نه وایم چې سرکاري سکول استاد محنت نه کوي د سرکاري سکول استاد د پرایویټ د سکول استاد نه زیات محنت کوي د سرکاري استاد ته هغه سهولیات نه وي دستیاب چې څومره دې نور ته میلوي ګوره پوزیشن هولډر به دې وي خو ته چې کله ماشوم دلته کې محنت هم کوي سرکاري سکول کې لګیا دی دې سټډي هم کوي دې شپه ورځ لګیا دی ټیوشن هم اخیستی وي او بیا چې کله رزلټ وځي نو چې وګوره نو چې کوم پټاپ راغلي پوزیشن هولډر ستا ټول پرایویټ وي نو چې کله د میټریک نه ته دا لوبه شروع شي ته ګوره دې سره سړی ذهني طور ماشوم بهتر تعلیمي ماحول به څنګه بهتر کول غواړي څنګه بهتر بشي تعلیمي ماحول به د هغې اسانه طریقه تعلیمي ماحول به زموږ علي بهتر کېږي چې دا سیستم دوی چینج کړي په امتحان کې به د پرایویټ سکولونو لپاره بیل خیال وي او د دغه لپاره بیل خیال وي د پبلیک د سرکاري سکول لپاره دا میکس پکار دي چې ماشوم ته د پرایویټ سکولونه او سرکاري
دا ګډوډ مور پلار به ځوانان څنګه د دغې غلطو څیزونو نه سایډونو نه روباسي، که ځکه موږ تاسو ته څنګه وویل چې یاره ځوانان په ډېرو څیزونو کې ککړ شوي دي. مور پلار له څه پکار دي، څه پیغام ورته ورکوئ؟ نو مور پلار خو دغه کولی شي چې په هغې باندې نظر وساتي، د هغې په اکټیویټیز باندې نظر وساتي چې زما ماشوم راغی د سکول نه، دې کور کې کوي څه، دې څنګه دغه کېږي، خپل ټایم څنګه مینج کړي، څومره ټایم دی په کور کې، څومره بار وي، دې د ماسخوتن په څه وخت کور ته راځي، او دې کوم ځای کې کینی پاسې نه ناسته پاسته کوم ځای. ډېره مهرباني نو چې خوشحاله اوسئ د وخت راکولو. کوشش به کوو تاسو دغسې اهم موضوعات چې دي هغه راوړو، او یقینا چې د والدین پکې ډېر زیات اهم کردار دی، د خپل بچي په لویوالي کې، د هغه په تربیت کې ډېر زیات اهم کردار چې دی د هغوی دی. پکار ده چې والدین په خپلو بچو باندې نظر وساتي. انشاءالله بیا به تاسو راځو، تر هغې اجازت راکړئ. تلوي الله پامان.